نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کو چې نن سبا په سوشل میډیا باندې یو کلیپ چلیږي چې پاغه کې د حدیث په نوم باندې دا الفاظ پیش کیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې د چا په ذمه باندې دومره قضای شوی منځونه وي چې داغه تعداد معلوم نه نو دا سړی د رمضان مبارک په اخیری جمعه کې 4 رکعات په داسې طریقه وږي چې پاغه کې په هر رکعت کې او پیر آیت الکرسی او 15 پیر سوره اخلاص قل هو الله احد وای نو دا 4 رکعات به د ټول عمر د قضای شوی منځونو د پاره کفاره وګرځي او ټول منځونه به یاد شي. اگر چې د په ذمه باندې د 200 کالو قضای شوی منځونه ولې نه ټول به ادا شي. نو دا حدیث صحیح دی او کنا او د غرنګ کلیپ شیر کول جایز دی شرعا او کنا. زمونږ استاد په ذمه باندې د هر مسلمان په ذمه باندې 15 وانه وخت مونږ فرض دی. کو یو انسان نمونز قضا شو نو دغه مونز قضایی بد باندې فرض ده در سو پورې چې زندگی د وی نو دغه مونز بدا قضایی راګرځي ال بد ذمه فارغيږي قضایی نی راګرځولې د ذمه نه فارغيږي. او کو یو انسان قریب الموت شي د مرګ علامات په ظاهر شو او د په ذمه باندې منځونه پاتې دي قضایی نو په دې صورت کې د باندې وصیت کول لازم دی چې زما د مرګ نه پس زما د مال نه د هر موز په بدل کې به فدیه ورکوي. نو امید دی چې دغه فدیه په وجه باندې الله رب العزت د قضای شوی منځونو هغه ګناه معاف کی او د عذاب نه بچ کی. نو د دې اصول پرانا کې چې او قتل شي دکا کم روایت چې دا کلیپ کې چلیږي نو دا بالکل د صریح احادیث سره او د قران کریم د آیاتونو سره بالکل معارض دی بالکل مخالف دی بالکل ضد دی. نو دا څه قسم حدیث چې کم ذکر شو په دې کلیپ کې چلیږي د دې بالکل سند نشته دا بالکل منګړت خبره ده موضوعي خبره ده دا شیر کولم ناجایز دی. دا خدا سید نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. سوک چې نبی علیہ السلام فرمای په ما باندې قصدن عمدن دروغ وي یعنی یو کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نی کړي او خلق نسبت کوي چې دا نبی علیہ السلام کړي دي. یو خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام نی فرمایله او خلق نسبت کوي چې دا نبی علیہ السلام فرمایله دا قصدن عمدن دروغ دی فلیتبوأ مقعده من النار. نو دا سړی د په جهنم کې ځان لټکانه تیار کی دومره سخت وعید پر راغلی دی. نو د دې وعید پرانا کې داسې قسم روایت په نوم باندې چې دا کلیپونه چلیږي دا شیر کول ناجایز دی دا ګناه دا د دې وعید لاندې داخل دی او دا دغه سړی په جهالت باندې دلیل دی. څوک چې دا په دې سوشل میډیا باندې چلی چې دا خو د عقل هم خلاف دی چې د سړی په ذمه باندې دی مثلا 10 لک روپے قرض وي او دا د داغې نه 10 روپے ادایګیو کی او دا دی و چې دا 10 روپے به د 10 لکو نه کفاره وګرځيږي عقل هم دا نه مني. نو لہذا شرعاً داسې قسم روایات دا شیر کول هم ناجایز دي. یو کتاب دی الاسرار المرفوعه فی الاخبار الموضوعه دی کی یو روایت شتا مولا علی قاری رحمه الله فرمای خو دا موضوعی دی منګړت ته ځان نه جوړ کړي شوی حدیث دی. هغه دا الفاظ دی من قضا صلاة من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائدة في عمره الى 70 سنة. دا چا په ذمه چې قضایی منځونه پاتې وي او د رمضان په آخري جمعه کې دا منځو کې نو دغه منځ دا به د ټولو قضایی شوی منځونو د پاره کفاره وګرځيږي اگر کو 70 سال قضایی منځونه په د معنی ولې نه پاتې. مولا علی قاری رحمه الله فرمای باطل قطعا یقینی طور سره دا حدیث باطل دی سندن د دې اس قسم اصل نشتا ولی لانه مناقض للاجماع
على ان شيئا من العبادات لا تقوم مقام فائده سنوات. ځکه داسې قسم احادیث چې کم په دې نت باندې چلیږي، سوشل میډیا باندې چلیږي، دا د اجماع او د احادیث صریح سره دا بالکل مخالف دي. ځکه په دې خبره باندې اجماع ده چې یو عبادت هم د فوت شده منځونو د پاره قائم مقام نشي جوړېدی. چې څو پورې زندگی وي د هغې قضا به خامخا کې، او چې زندگی نه مایوسه شوې، قریب الموت شوې، نو د فدیې په صورت کې به ته وصیت کې چې د دې فدیه به ادا کړې. نو داسې قسم روایات شیر کول دا جایز نه دي، د نه ځان ساتل دا پکار دي. امت مسلمه په ګمراهۍ کې اخته کوي. الله دې موږ او تاسو ته عقل سلیم را نصیب کړي. السلام.